الله الرحمن الرحیم. دا اوس کتاب دی رفع و تکمیل فی الجرح والتعدیل. مرصد اول فیما یقبل من الجرح والتعدیل، صفحه نمبر 79. مرصد اول فیما یقبل من الجرح والتعدیل، چې قبول کړی شي د جرح او تعدیل نه، او ما لا یقبل منهما، او هغه چې نه قبلیږي د دې جرح او تعدیل نه، دواړو نه. وتفسیر المفسر، او تفسیر د مفسر جرح او مبهم فيهما په دې دواړو کې. څه کې په جرح او تعدیل علم پیشه ان التعدیل وكذا الجرح، پیشه چې تعدیل او جرح قد يكون مفسرا، کله کله مفسر وي وضاحت سره وي، وقد يكون مبهما او کبه مبهم وي. فالاول اول ما يذكر فيه المعدل، چې ذکر کې باقي عادل، عادل منسوب چې څوک د بل عدالت بیانې، لکه دغه معدل. او الجارح یا جارح السبب، اول هغه دی چې معدل او جارح سبب بیان کی. والثاني دویم هغه دی ما لا يبين السبب فيه، چې بیان دی سبب پکې ونه کی، سبب بیان نه کی. واختلف بیا علماء اختلاف کړ دی بعد ما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسرين بشروط مذکوره في موضوع. اختلاف کړ دی علماء پس د هغه نه چې هغوی اتفاق کړ دی په قبول د جرح او تعدیل باندې المفسرین، چې د هغې تفسیر شوی بشروطهما، د سره د دواړو شرطونه چې مذکوره دي فی موضع خپل ځای کې. وقد مر ذکر بعضها، او د بعضې ذکر مخکې تیر شوی دی. وسیاتی ذکر بعضها، ان قریب د بعضو نورو به ذکر راشي په 25 نمبر ایقاظ کې. الاول دا دی انه یقبل التعدیل من غیر ذکر سببه، چې تعدیل به قبول کړ شي بغیر د ذکر سبب نه، کیونکه لأن اسبابه کثیرة، ځکه اسباب د هغې زیات دي. فیذکر ذکرها، نو بیا ثقیل شي د هغې ذکر. فإن ذلک یحوج المعدل، زه محتاج کوي معدل لا الی دې ان یقول چې وي لیس یفعل کذا، چې د دان دې کړي ولا قضا دان دې کړي، داسې به څوک هغه غلطیان شماري. نو ځکه په هغې کې چې دی مطلب دا دی معدل به بیا چې دا نه بیانوي. ويعد شماري به ما هغه شی یجب ترکه، چې د هغې پرېښودلو واجب دي. دا خو نشي کولی ویفعل قضا او قضا، دی به دا کار لمونځ به کړي، روژه به شي، حج به کړي، دا به کړي، پلان پلان. فیعد، نو دی شماري ما یجب علیه، چې په هغه باندې واجب دی فعل کول. واما الجرح، بهرحال جرح چې دا فإنه لا يقبل الا مفسرا مبين سبب الجرح، او جرح به نه قبولیږي مگر په هغه صورت کې چې هغه مفسر وي، وضاحت یې شوي، او دارنګه سبب د جرح هم مبین وي. ولې ځکه جرح یحصل بامر واحد، هغه حاصلیږي په یو امر باندې، فلا یشق ذکره، نو د هغې ذکر چې بیا ګران نه دی. دویمه خبردار دلیل ولأن الناس مختلفون فی اسباب الجرح، دویمه خبردار چې خلق په اسباب الجرح کې مختلف دي. لکه فیطلق احدهم الجرح، بعض خلق اطلاق د جرح کوي بناء په دې بنا علی ما اعتقده جرحا، چې هغه په اعتقاد د جرح سره دی چې دا جرح خلک کوي، لکه حالانکه وليس بجرح فی نفس الامر، حالانکه په حقیقت کې به جرح نه وي. فلا بد، پس ضروري ده من بیان سببه، چې د جرح سبب بیان کړي. ولې لیظهر، چې ظاهر شي، او هو قادح ام لا، چې قطعا لګی عیب دار کوي یا نه کوي. لکه وامثله کثیرة، اوس ته یو جرح دا کوي، لکه زه جرح ځکه د پولاد ډوډۍ خوري، دا خو جرح خو نه ده که صحیح ده که نه. یا مطلب دا دی چې دی مطلب چې دی ګپ شپ ډېر وړي. وامثلة کثیر، ممثله ډېر دي، او ذکر کړي خطیب بغدادي په خپل کتاب کفایه کې. امام بغدادي رحمه الله دا ذکر کړي دي په ایقاظ کې، یعنی مطلب هغه 14 وجې ذکر کړي، 14 وجې ذکر کړي. ښه، ومنها وراغده فمن یو د غنداد چې انه قیل لشعبه، شعبه ته ویل، شعبه بن حجاج بن ورد التقي، چې دا لوی امام دی، ته ویل چې لما ترکت حدیث فلان، ته فلان کې نه حدیث ول نه اخلي، هغه ول پرېښی دی. قال هغوی رایته یرقد، ما هغه ولیدو چې هغه سټارټ و الله بیرزون باندې په طرف. بیرزون چې دا ترکي اس دی، نو په ترکي اس باندې وخته، نو مطلب دا دی نو دا خو جرح نه ده. لکه نن سبا په یو ټیر باندې سکوټر وچلاو، دا خو جرح نه ده، صحیح ده که نه، دا خو یو مستي غونده. یا مطلب دا دی چې بیرزون چې دی مطلب څه شی دی، لکه یو اس دی ترکي په هغې باندې ته وختلی، لکه صحیح ده که نه. ومن المعلوم، دا خبر معلوم ده ان هذا ليس بجرح موجب، دا داسې جرح ده چې موجب ده لترکه، چې هغه د هغه ترک واجبوي. او بله وجه دا ده چې انه اتا شعبه المنهال، چې راغی شعبه منهال بن عمر ته، فسمع صوتا، د هغه اواز یې واورېد. منهال بن عمر څخه راغی شعبه بن حجاج بن ورد التقي، دی چې کله راغی که نه، نو ده اواز واورېده، ای صوت التنبور، تنبور ویلی کېده من بیتي په کور کې، او صوت القرات، یا قرآن لوستی کې په الحان سره. نو فترکه پرېښود، نو داسې طریقې سره پرېښودلو، دا هم لکه جرح سبب نه دی.
ومنها یو سبب دام دی انه سئله چې تپوس کړی شو د حکم بن عتیبه بارک لما لم تروي عن زازان ته ولې روایت نه کوي زازان هغه کال کثیر کلام هغه ډېر کلام والا هغه ډېر خبرې کولې نو صحابي په شرع الفیه کې وی لکه چې وی ومن کثر کلامه کثر سکتو چا چې کلام زیات شو نو ارتاویدل به زیات وي ډېر خبرې په ګډوډي ومن کثر سقطه او چې چا ګیره پیری چیز زیات شو نو کثر ذنوب ګناونه زیات شي ومن کثر ذنوبه نو فالنار اولا به چا چې ګناونه وو نو لہذا دا حدیث طبرانی راوړ دی په اوسط کې لیکن سند ضعیف دی وګوره فیض القدیر منابع وګوره په دې باندې نو لہذا دا جرح نه دا که څوک دې ته جرح وي دا جرح نه دا